په یو مذهب به مسلمان نن چې خپله ګرده ورله خرڅوم په میډیا به ټول خلک د اواز اوري. څو ورځې مخکې په بارا خیبر ایجنسي کې دغه یو ماشوم کوي ته پریوتی و چې تقریبا 85 میټر هغه لاندې کوي او هغې ته پریوتی و. بیا ریسکیو والا هم راغلي وو د هغې لپاره او نور مشران دغه کلي راغونډ شوي وو، خو هغه ماشوم چې دی هغه راوي نستلی شو، د هغې څه انتظام ونه شو. بیا په هغې باندې خاورې ور واړولې او هغه کوی چې دی هغه یې بند کړو او دغه کوی چې دی قبر د هغه ډکلیر شو. پرون ماښام په یو لایو کې ضمیر خان چې تاسو پیژنئ د پښتو یو شاعر دی، هغه ویل چې که دغه ماشوم دوی راوباسي نو زه خپل تنخواه او زما چې ما سره چې څه دي حتی چې زه هغه له دغه خپل موبایل هم خرڅولی شم او دغه ماشوم چې دی زه رایستی شم که دغه مور او پلار اجازت راکړي. هغه ضمیر خان ورسره زیشان او نور څه ملګري د سوشل میډیا هغه تلي وو دغه بارې ته، دغه کم ماشوم چې وفات شوی دغه ځای ته او دغه مشرانو سره او دغه ماشوم د پلار سره خبرې اترې شوي دي. دغه ویډیو وګورئ چې دغه پلار یې دوی ته څه ویلي دي او دغه ماشوم چې دی دغه به کله راایستلی کېږي. نو دغه ویډیو وګورئ، تاسو ته به ټول معلومات په دغه کې میلاو شي. ستانه پیدا دی تر باړې زه د ملکڼ شم برب قسم چې ګرده درله خرڅومه او دا خرچه پې کوم راوباسم ټیک ده. د کور مې د پلار سره خبره کړې ده، ما ته ویل ستانه ما څه منې کړې چې څه دې خوښي هغه وکړه. نو زه دغه خبرې به نه وي، الله دې تعالی د زړه صبر درکړي او دغه یوه ورځ انتظار دوی یادوي چې دا یوه ورځ صبر وکړئ. دا یوه ورځ مونږ دلته د ملګرو نه لمبرې واغېستې او انشاءالله تعالی سبا به در سره بیا مونږ کانټیکټ کوو چې څنګه ستاسو خوښه وه، که 3 ورځې پې لګي، که 2 لګي، که 5 لګي، که په ورځ کې راوځي، که شپه یې، که ورځې په قضي به ورته ناست یو او انشاءالله دا ارمان به د خدای پوره کوي ښه چې د دې نه 15 میټره قبر لا په دنیا کې د چا نشته. وا دې اورېده دا زمونږ دپاره د پیغور خبره ده، د پیغور زمونږ د ټولو پښتنو دپاره. خو بیا هم الله دې وکړي چې دلته ډېر ښه خلک شته، تا ته یې ویلي هم دي چې راوباسو، الله دې هغوی له د هغې اجر او ثواب ورکړي، موږ له دې الله زمونږ د دې خبرو چې موږ څه کوو الله دې د هغې اجر راکړي او انشاءالله تعالی داسې به در سره ولاړ یو لکه سړی چې د خپل ورور سره یا د پلار سره ولاړ وي. ټیک ده. زه درته په دې باندې قسم خورم تاسو افریدیان چې کوم دی تاسو ماشاءالله ډېر پښتانه خلک یې د روټۍ نه واله تر د غم خادی پورې دا مونږ ته پته ده. دا داسې نه ده چې په دې افریدیانو کې به څوک نه وي چې کاکا ته به یې دا پر نه کړی چې ستا دا ماشوم بچنګی چې کوم دی نو دا په هدیره کې ښه ښکو دا کوي راځي او بسې کولاو کو باید مال ډېرو ملګرو نه واورېدل چې دوی ورته ښه نه دي کړي. زه ورته بیا دا خبره کوم ځکه چې نن سبا فیسبوکي دور دی، هر سړی په موبایل کې خبره ریکارډ شي هغه بیا نه ورکېږي. زه اوس هم درته دا وایم چې ما بېګا د شپې پلار ته کال کړی لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه ته مې وویل چې دا جي دا کور زه یوې مسلې له خرڅوم او داسې چل شوی دی. ما ته یې وویل بلکل بیا کور دی، سبا وله سړی وګوره خرڅې کا نور چې مې څه وس دی تنخوا مې ده خرڅوم یې دا د لاس موبایل مې دی دا درله خرڅوم په دې پېښور کې درله په کور کې چانده کوم او ستا د دې دا زوی پې د دې نه راوباسو. دا نه چې دلته څوک مالداران خلک نشته، ماشاءالله ښه مالدار خلک شته، تا ته یې ویلې هم دي، خو باید چې دا کاکا دې ته تیار نه دی. نو باید که زمونږ سره دې خبرې ته دا تیاري چې دا ماشوم راوباسو او په هدیره کې دفن کړو، ځکه چې دا به ټول عمر د ده دپاره دغه لکه په واحد که تاسو په ټوله دنیا کې وګورئ نو 85 میټر قبر به دی، دا به د کوی قبر وي. نو که دغې ته زمونږ سره دا تاسو کوم مشران چې ناست یې که تاسو دې کاکا ته ویلی شئ او دغې زمونږ سره دې خبرې ته تیارېږي نو چې کار پې شروع کړو توکل په الله دی. والله که زه ایماني خبره درته کوم داسې غټ خانان خلک شته چې د بچو ګردې پیلي، د بچو ګردې پیلي خو هغوی مطلب ګرده ورله ګوري. په یو مذهب به مسلمان نن چې خپله ګرده ورله خرڅوم په میډیا به ټول خلک د اواز اوري، خپله ګرده ورله خرڅوم که هغې ته هم څوک تیار وي د ماشوم راوښکو ته مونږ تیار یو، باید که دا پلار اجازت راکوي مونږ ته دې ووایي او که نه نو بس الله دې دله د زړه صبر ورکړي. ویډیو مو کتله یقینا چې ډېر زیات ګران کار دی، ډېر زیات د خفګان خبره ده. دغه ماشوم باندې ما چې کله دغه واورېدل نو ډېر زیات پرې خفه شوی وم. یقینا چې هر یو کس به په دغې باندې زړه درد کړی وي، خفه شوی به وي، خو د الله تعالی د سایډ نه ده. الله تعالی دې دغې مور او پلار ته صبر ورکړي، د خاندان ته دې الله تعالی صبر جمیل ورکړي
ډېر ګران کار دی خو ضمیر خان یو ډېر ښه سټپ واخیستو اوس دې الله تعالی وکړي چې د دوی د سایډ نه څه جواب میلاو شي ځکه چې په دنیا کې دا په لومبي ځل باندې یعنی 85 میټر لاندې قبر چې دی هغه دغه لومبی قبر دی چې دغه 85 میټر هغه جوړ دی نو که دوی ورته اوس اجازت ورکړي چې په دې باندې کار شروع کړي او دغه ماشوم راوباسئ نو بیا هم صحیح ده او که نه دوی ورته وایي چې نه بس دغه مونږه د قبر په ځای باندې مونږه دغه کو یعنی دغه قبر شو نو بیا هم د دوی خبره ده دغه مور او پلار دوی وایي دغه مشران چې دي نو د هغوی په خوښه باندې به دغه کار کېږي خو ضمیر خان یقینا چې یو ډېره ښه خبره کړې ده یو زبردست سټپ یې اخیستی دی نو په دغې باندې موږ ضمیر خان ته د الله تعالی نه دعا هم غواړو چې د دې اجر دی ولا الله تعالی ورکړي دغه یو میسیج ټولو مایکونو والا ته ورکوم زما ملګري دي خو بار چې دوی له مه ورځئ د دوی کور ته مه ورځئ ځکه چې هغوی باندې ډېر سخت غم دی او بار چې تاسو ورځئ او د هغو نه پوښتنه کوئ چې دا څنګه وشو څنګه پرېوتو او څه کول نو یقینا چې دا ډېر زیات دردونکي دی او دا انسان چې دی هغه بار دردی هغه بار چې دی انسان خفه کوي نو که تاسو دغه ځای ته بیا ورننلی نو یقینا چې د هغو زړه ته به تسلي میلاو شي ډېره مننه